ورکوي. علما فرمایي کچیر یو انسان دا کول غواړي چې د ما د قبر الله رب العزت د جنت باغچه وګرځي، نو دی دغه څلور اعمال په کثرت سره کوي. یو د همیشه لمونځ په پابندي سره کې د لمونځ قضایي د دی د لمونځ نه قضا کول غواړي، لمونځ د همیشه په پابندي سره کې د لمونځ د خاص خیال وساتي. د دغه انسان چې دی د لمانځه خیال ساتي، د لمانځه نه غافله کیږي، د لمونځ په قضا کولو باندې ډیر خفه کیږي، دغه انسان ته به الله رب العزت د قبر راحت او خوشحالیان یا دغه قبر به د جنت باغچه ورته ګرځي. بل دوم عمل صدقه دی په کثرت سره کی، خپل مال دی الله رب العزت په لاره کې ورکوي، خپل مال دی فقراء او مساکین او محتاج او کونډو یتیمانو ته د الله رب العزت د رضا لپاره ورکوي، نام او د نمود لپاره نه چې دی خپل دنیا کې عزت تلاش کوي، نوم لپاره پیسې باسي چې چیرې نوم لویزي په هغه کې خپل مال لګوي چې چیرې نوم نه وي، پټه چیرې صدقه نه کوي. دوم عمل علما فرمایي چې صدقه دی په کثرت سره کی. کوم انسان چې صدقه کوي، نبی علیه السلام فرمایلی دی الصدقه تطفئ به غضب الرب، د خدای پاک غصه په صدقه باندې سړیږي. او الله رب العزت انسان د بد مرګ نه بچ کوي د صدقې په وجه سره. کوم انسان چې په کثرت سره صدقه کوي، الله رب العزت به دته بد مرګ نه راولي، مرګ به په ښه حالت کې ورته راځي، مرګ به په بهترین حالت کې ورته راځي، په داسې حالت کې به ورته راځي چې د په خوله باندې لا اله الا الله کلمه جاری. دریم عمل علما ذکر کوي چې کوم انسان دا کول غواړي چې ما د قبر ښایسته سي، قبر مې د باغچه وګرځي، د قرآن مجید تلاوت ډیر کی. روایاتو کې راځي چې قرآن مجید سره د چا په دنیا کې محبت کې په قبر کې بل د سره د قرآن مجید مرګري، چې تر څو پورې دغه انسان د الله رب العزت د فیصلې نه وروسته جنت ته داخل کړی نه، تر وخت پورې به د قرآن مجید دغه انسان نه جلا کیږي. څلورم عمل د انسان لپاره چې د لپاره د کامیابی او د قبر د باغچې ذریعہ ده چې د قبر په جوړیږي او قبر د جنت غوندې ورته ګرځي. علما فرمایي د تسبیحات زیاتې، خپل زبر د الله رب العزت په ذکر باندې جاری او ساری وساتي، همیشه دی روان ده دکانداری کی کپروت تک ولاړ ده، همیشه دی الله رب العزت تسبیحات یای. کوم انسان چې دغه څلور اعمال زیات کی، دغه څلور اعمال په پابندي سره کی، علما فرمایي چې الله رب العزت په دغه انسان قبر د جنت باغچه ګرځي. دغه انسان به هغه انسان چې الله رب العزت په دغه قبر د جنت باغچه او د راحت ذریعہ ورته وګرځي.